السلام علیکم. مسلمانان باچایان به تاسو نومونه ډېر اورېدلي، کیسې به مو هم ډېرې اورېدلي. یو باچا ډېر مشهور و، د هغه نوم هارون رشید باچا و او د هغه انصاف ډېر مشهور و چې د هغه په علاقه کې ډېر انصاف و او چا سره به چا زیاتې نه کو. یو پیره دربار ته شکایت راغی چې دوکانداران لکوټي ناب تول کې کمې راولي. د هغه سره یو وزیر و، بهلول نوم یې و. بهلول یې راوغوښت او هغه ته یې ویل چې ته لاړ شه بازار ته، شکل بدل کا او په داسې جامه کې لاړ شه چې خلک دې نه پیژني، خو معلومات وکړه چې کم دوکاندار ناب تول کم کوي نو هغه دوکاندار لاس نیولې راوله چې سزا وله ورکو. بهلول چې تللی دی یو دوکاندار نه یې تپوس وکړو نو هغه ورته وی چې یاره ډېر بد حل دی. وی چې حالات څه دي؟ نو هغه ورته وی ډېر بد حل دی، بیماري ده راکره کور کې او ضرورتونه مو نه پوره کیږي. هغه بهلول چې د هغه کاڼي وتلل نو کاڼي کم و. هغه دوکاندار پرېښود او بل له لاړو. هغه نه یې تپوس وکړو وی څه حالات دي؟ هغه هم فریادونه شروع کړل، وی ډېر بد حل دی او ګزاره نه کیږي او سوداګانې ګرانې شوې او کور کې بیماري ده او زه په خپل هم ټیک نه یم. د هغه کاڼي چې وکتل هغه هم کم وخته. بل دوکاندار ته لاړو، هغه نه یې تپوس وکړو وی څه حال دی؟ هغه ورته وی د الله ډېر لوی شکر دی، مونږ ډېر ګناهګار یو، د الله نعمتونه راته ډېر دي، هر څه ډېر ښه دي او زه ډېر خوشحاله یم. د هغه کاڼي چې وکتل نو پوره وخته. بهلول داسې چکر ولګو او واپس راغی. دربار کې ته باچا تپوس وکړو چې حالات څه د بازار؟ هغه ورته باچا صاحب وی خلکو ډېرو خلکو کم تلل او ډېرو صحیح تلل. نو چې کم تلل اتا ولې رانه وسته چې هغه له سزا ورکو؟ نو هغه ورته ډېر ښکلی جواب ورکړو، وی هغه له خدای په خپله سزا ورکړې ده، د هغوی ډېر بد حل دی، بیماریانې دي، خوشحاله پکې نه دی او څوک چې پوره تلي د هغه هر څه ټیک دي او هغه شکرمند هم دی او کور یې ټیک ټاک دی. دا خبره مې دې پورې وکړه. تاسو خپل ګیر چاپېره وګوره، څوک چې حرامخور وي، څوک چې ملاوټ کوي، څوک چې دغه هر بد کار کوي، د هغه هسې به تا ته بظاهره ښه ښکاري خو چې دننه یې ولټې نو به ټول سوري سوري. د هغه به په کور کې بیماریانې، دا به خپلې مسلې، دا به نور ډېرې شي. او کم کسان چې روغ خلک دی هغه سره به څه نه وي، خو به ته ډېر مطمئن ګورې، به تا ته ډېر خوشحاله ښکاري، به په هر څه باندې پوره مي، ژوند به م انجای کوي. نو دغه سزاګانې وله الله پاک ورکړي دي چې څوک د انسانانو سره زیاتې کوي، بد کوي، هغوی په یو بل غم یې اخته کړي. او چې کم کسان شکر کوي هغه خدای پاک په نعمتونو نه مالامال کړي. امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. کمنټ پې وکړئ او دوستانو سره یې شیر کړئ. ډېره مهرباني. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.